عثمان ذی نورین رضی الله تعالی عنہ و یو پیر مدینه منوره ته په سفر واپسی چې وکړه نبی رسول الله سلام مبارک پسې مونږ وکړه توجه وړ نبی رسول الله مبارک پسې چې مونږ وکړو چې وکتل د محمد رسول الله دا رخسار نبوت ډیر کمزور شوی دی د غم اثرات په ښکار کېدو وی دا عثمان راغی تاسو د بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ چې نبی رسول الله مخ مبارک رخسار مبارک ډیر کمزور ښکار کېږي دا ولې هغه ورته ماته پته نشته ورسره په کور کې د ازواج مطهرات د ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه تاسو کړه عثمان وی زرالم په پرده کې اولم دروازه می د نبوت دروازه اوډه توجه واړم تمام محترم و چې د نبوت دروازه می اوډه بوله د دنن आवाज راغی من فی الباب څوک دروازه کې ما ته وی جی ما او ته आवाज وکړه چې د محمد رسول الله غلام وي ټول څوک سره سبحان الله زه د نبی اسلام غلام یم جو عثمان او عثمان عام کس نه د ما محترم که زه په لنډو الفاظو کې ویم چې د مالدار بنده مالدار صحابي چې او شاهزاده رضوان له چرته کې د ګلاس کې اوبم نه راغشته د ما وای ماته نه تاسو کې چې نبی اسلام ډېر په مخ باندې گویا د غم اثرات او د رخسار نبوت کمزور شوی دی دا ولې وای ماته عائشه دننه په جړا شو ما د امهات المؤمنین جړا وریده وای ما وته وی چې ولې ته ولې جاړې ماته وی قسم د محمد رسول الله د سلور روزونو سره دی خوړلې محمد رسول الله د سلور روزونو سره دی خوړلې ماته ښا وای قسم د لاړم په خپل رسول باندې طعام را واغستو وای خوراک مې را واغستو ما ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها ته په ډډه ته پرده شو زه عثمان به په خپل دا خوراک تیارو وای عائشه ما ته په ډډه شو عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وای ما عثمان ولید چې په خپل باندې اور بل کړ قسم د شاهزاده باندې اور چته نه دی بل کړي وای قسم د ما کته چې اور به بلو وای دا لوګي به په ګیره کې وتل ورانه نه وتل زما محترم او دا سترګې وای د سترګو نه اوخ کې را وې وای ترکاری تیار کړ زما محترم توجه غواړم ترکاری تیار کړ خوراک تیار کړ راغی محمد رسول الله ته روان کړ نبی اسلام چې عثمان ته وکتل پته د محبت او اطاعت ویم د ما محترم هغه کې محبت او اطاعت و چې نبی اسلام ته خوراک کې خو د نبی اسلام نوړې خولې تک عثمان ته لاړ وی نبی اسلام چې مور شو بیا دعا وایي مجي چې د دعا د امت محمدي لپاره وی دعا نبی اسلام دا څه وکړه چې ربا زه د عثمان نه رضایم خدایت ربم د عثمان نه رضا سره ټول څوک سره سبحان الله نو تا نه تاسو کوم چې د چانه زما رب رضا شي هغه ته بیا د څه شي ضرورت دی زما محترم اصل کې پیغمبر رضا کو نو د پیغمبر پر رضا کې زما د رب رضا د زما محترم او تاسو ته یو جمله ویم یو انسان په مختزمکه باندې داسې دی زه تاسو ته یو جمله ویم توجه غواړم یو انسان په مختزمکه باندې داسې دی یو انسان زنا وکړه زنا او د زنا نه فارغ شو نو په وخت د زنا کې دی ګناهګار دی د صرف په زنا کولو کې ګناهګار دی چې را ختم شو چې ګناهونه ولا میټر ورپسې بند شو یو انسان غلا کوله چې غلا یې ختم شوه چې میټر ورپسې د ګناهونو بند شو یو انسان دروغ ویل میټر د دروغو بند شو چې دروغ یې بند کړ یو انسان غیبت کوي چې په وخت د غیبت کې د ګناه کېده یو انسان چې ظلم وکړ په وخت د ظلم کې د ګناه کېده لیکن په تمام کائنات و انسانیت کې یو انسان دی یو امتی دی د محمد رسول الله چې هغه بیت الله شریف خانه کعبې ته لاړ شي بیا په ګناهونو کې دی هغه انسان دی چې ګیره خوري زما محترم تصور وکړئ چې انسان په حالت د طواف کې د طواف کې یو بل جمله نه تاسو ته چې نبی رسول الله فرمایي چې رب قاری للقرآن والقرآن يلعن ډیر کرته یو انسان د قرآن تلاوت کوي او قرآن به لعنت وي صحابو ته پوښتنه کو د الله رسول داسې صحبت قسمت دی هغه صحبت وخت دی چې قرآن تناس دی قرآن په لعنت وي نبی رسول الله هغه انسان دی چې ګیره خړلې د تمام محترم اوس ته وایي چې قرآن پتا باندې لعنت وي د بیت الله شریف مکه مکرمه چې حرمین زمونږ انتها ده د بخښنې چې ځان بخون خانه کعبې ته ځان ورسوم خدایه زما خو بل در نشته الله زما خو بل چوکاټ نشته خدایه دا زما انتها ده خدایه دا زما اخري ځای ده خدایه او چې هغه ځای کې در باندې لعنتونه ورېږي وایه ای د محمد رسول الله امتستانه بدقسمته انسان شته بل په دنیا کې ته تصور وکړه ما دا تصور کته نه بد قسمت شته دا محمد رسول الله تکالیف لیدلي کته د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک عائشه او محبت د خپل امت ته پر پسیرته کې پړاو قسم په د تخرم کستا د سترګو اوخ کې بند شي د ما محترم ما وی نبی رسول الله کوم فقیری تیر کړو او دا غریبی څه د پاره تیر کړو تاسو ته پته د نبی رسول الله الله مالداري ورکول شه الله ول د احد غرونه د سرو جوړول شو چې محمد یوازې د احد په د غر د سرو نه دا به د سرو غر نیو چې ته چرته زیدي به تاسو منډه موي زما محترم
داسې خبره کوم جی. او نبی اسلام وی نه وی دا ځکه نه کوم چې ماته د خپل امتیانو فکر دی زما په امت کې غریبانان خلک دي که څوک وایي چې زه غریب یم نو هغه به فخر سره دا خبره کوي چې زما پیغمبر هم فقیر و زما محترم داسې زما نه لوی خبره د دې نه بله شته زما محترم. او هغه پیغمبر چې ستا دپاره فخر اختیار کړو غریبي وایي کورته زړه نبي اسلام د ډېرو زمانو زړې کپړې اچولې کورته وایي صحابو به چې کتل نبي اسلام ته د الله رسوله تا دپاره دا کپړې نه بدلوم ډېر زمانو نه تا په نبوت والا پاک جسم باندې خیرنې کمزورې کپړې اچولې نبي اسلام ورته زه په دې باندې خوشحال یم. زما امت کې داسې غریبانان شته چې هغه د کپړو وس نه لري زما محترم. او تا نه تپوس کوم ای د محمد رسول الله امتي تا نه څه چل دی چې ته د یو پیغمبر ستا دپاره تمام زندگی داسې تیرولی شي ته د محمد رسول الله دپاره زنه نشي وړاندې کولی مړه ته نور څه کولی شي ته به نور څوک کې د دې نه هېڅ هم نشي کولی قسم دی که د پیغمبر دپاره هېڅ وکړي. دا ته زما جمله ده که یو انسان وایي چې زه د پیغمبر دپاره ځان قطع کولو ته تیار یم او د ګیره نه وپرېښې دا پکا ټکا دروغجن دی زما محترمو د منبر نه یم جي. सलाम